کتابونه کې واقع را نقل کړی دا یو بزرګ دی ډېر لوی محدث تیر شوی دی ډېر لوی شیخ الحدیث ټول عمر د الله رب العالمین په دین بخورولې دي او د خلکو د تعلیم تربیت ته هغه خپله زندګي تېره کړې کله چې وفات شو یو شاګرد په خوب کې ولیدو چې هغه په بدن باندې جامې نشته دی هغه په یو میدان کې دی او یو طرف ته منډې وهي او بل طرف ته منډې وهي او په ډېر بد حالت کې دا شاګرد ته تپوس کوي استاد جي ستا یو عبادت هم الله رب العالمین ته قابل قبول ګرځوي ستا یو عبادت یو درس چې تا د احادیثو ټول عمر نه خدمت کړی دی ټول عمر نه د الله رب العالمین د بندګانو خدمت کړی دی خلکو ته د تعلیم ورکړی دی نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه د خلکو ته ښودلي دي یو درس هم الله رب العالمین ته قابل قبول نشي چې ته په دې عذاب کې مبتلا یې ما ته زما استادونه چې الله رب العالمین هغه ټول قبول کړي ټول الله قبول کړي یې ما ته تاسو ته چې الله په کوم عذاب کې راغلی د کومې ګناه د وجې نه راغلی څه وجه ده چې په دې عذاب کې مبتلا یې دا واوره یې ما ته یې چې شاګرد ده چې کله وفات کېدم نو د دې نه یو څو ورځې مخکې زما کمیس یا یو څادر سوری شوی ما د خپل ګاونډي نه یو ستن راوانست هغې مې خپل ضرورت پوره کړو ما دا ستن د المارۍ په سر باندې کېښود چې دا به زه خپل ګاونډي ته واپس کړم هغه ستن زما په هغه ځای پاتې شوه ما له مرګ راغی نو زه وفات شومه الله رب العالمین د یوې ستنې په جرم کې رانیولم د یوې ستنې په جرم کې الله رانیولم شاګرد د الله خاطر وکړه چې کله سهار شي هغه ګاونډي ته زما لاړ شه زما کور ته لاړ شه او زما خلکو ته ووایا زما بچو ته ووایا چې د پلانکۍ المارۍ په سر باندې ستن وګورئ چې شته که نه دی چې سهار شو لاړو دروازې وټکوله بچي راووتلو وایي تاسو د پلانکۍ د المارۍ په سر باندې تاسو ستن وګورئ چې ستن شته که نه هغې وکتل وایي او ستن شته وایي دا ستن د چا ده وایي دا د پلانکي ګاونډي ده زما پلار ترې راغستلې وه خو هغه بیا وفات شو موږ وایو چې دا مېلمانه به یو څو ورځې هغه کم شي بیا به موږ دا ستن هغه ته حواله کړو ما ورته خوب بیان کړو چې هغه د دې ستنې په وجه باندې الله رب العالمین په عذاب کې رانیولی دی د دې ستنې په وجه الله په عذاب کې راګیر کړی دی لهذا دا ستن راځئ چې زه یې هغه ته حواله کړم ستن مې راواغېسته ګاونډي دروازه مې وټکوله ګاونډي راووتلو ما ته یې جناب څه دي ما ورته وی چې دا ستن ستا نه پلانکي اخیستې وه او د دې ستنې په وجه باندې الله رب العالمین په عذاب کې رانیولی دی لهذا ته دا خپله ستن واخله او د دې تاخیر په وجه باندې هغه ته معافي وکړه هغه له خولې نه ووتل الله پاکه ما د دې معمولي سیز د وجې نه عذاب کې مبتلا دی الله رب العالمین د دې په وجه باندې ما خپل حق هغه ته معاف کړی دی ته یې معاف دی واپس شو په سبا له دا شاګرد بیا به خوب کېږي هلته استاد په ډېر سیر سپاټو کې ګلمان دي او غیرې دي او ډېر ښایسته باغونه دي جنتونه دي او دا سیر سپاټو کې ګرځي ما ورته وویل استاد معامله خو بدله ده وایي او شاګرده کله چې هغه د خولې نه دا ووته چې الله پاکه ما معاف کړی دی ته یې معاف کړې الله رب العالمین زما خلک بدل د یوې ستنې په وجه باندې ای زما مسلمانه نن ما او تا دې خبرې ته سود نه راځي ما او ستا غور او فکر نه راځي